السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته را چې موږ پروتین شروع کړی دی پرون موږ کې چې کوم نه څه خبره کړې وي او څه خبره پکې پاتې شوی وي. نو پرون چې کوم نه موږ په پروتین کې دا ویل چې دا پروتین چې کوم نه موږ څه شی دی دا چې کوم نه موږ د سنه جوړیږي. نو پروتین موږ د سنه جوړیږي هغه موږ د امینو اسید نه جوړیږي. امینو اسید خپل کې کمباین کیږي هغه نه موږ څه پروتین جوړیږي او بیا مې دام میلو چې کله امینو اسید موږ سره کمباین کیږي د چې کوم نه موږ پیپټاید وایو. نو چې کله دوه امینو اسید نه هغه ته موږ ډای پیپټاید چې کله درې نه هغه ته موږ ټرای دا شان ورپسې ورځه. نو چې کله د لاسونه سیوا امینو اسید چې کوم نه موږ سره کمباین شي هغه ته بیا موږ سوایو هغه ته چې کوم نه بیا موږ پولی پیپټاید وایو. دا شان چې کوم نه د امینو اسید درمیان چې کوم باند جوړیږي هغه ته چې کوم نه موږ پیپټاید باند وایو. دا شان باندونه چې هم سیوا کیږي دا شان ډای بیا ټرای بیا ټیټرا بیا فینټا دا شان ورپسې ورځه. نو چې کله دا باندونه هم د لاسونه سیوا شي نو دته بیا موږ کم باند وایو دته چې کوم نه بیا موږ پولی پیپټاید باند وایو. نو راځي را تاویګو آی خبر ته چې کوم دا کې موږ پرون پر خو دا و. نو پرون موږ پولی پیپټاید دا خو چې کوم نه موږ پرون ویلو خو خیر نن ولا بیا ټچ ورکاو تاسو ته ما وې چې پولی پیپټاید چې کوم نه موږ کم یو چین دی مطلب دا چې دا موږ د امینو اسید کم چین دی نه موږ د امینو اسید چې کوم نه هغه چین دی دی نمبر اف امینو اسید از مور دین 10. دا موږ د امینو اسید داسې چین دی چې په دې کې موږ چې کوم نه د لاسونه سیوا امینو اسید رايوځای شوی. نو تاسو ته ما وې چې کله د لاسونه سیوا امینو اسید خپل کې کمباین شي هغه ته بیا موږ سوایو هغه ته چې کوم نه بیا موږ پولی پیپټاید وایو. لکه مثلا ګورا انسولین شو هیموګلوبین شو وغیرہ. انسولین او هیموګلوبین دا موږ څه شي دی دا چې کوم نه دا موږ امینو اسید دی کم امینو اسید دی دا چې کوم نه موږ د لاسونه سیوا امینو اسید خپل کې کمباین شوی دی نو موږ سره انسولین او هیموګلوبین جوړ کړی دی. نو په دې وجه باندې موږ وې چې پولی پیپټاید چې کوم نه دا موږ سره هغه امینو اسید دی چې په دې کې موږ چې کوم نه د لاسونه سیوا امینو اسید خپل کې کمباین شوی. تاسو ته ما ویل کوم مثلا انسولین او هیموګلوبین دا ورپسې چې کوم نه اوس دا ډیسکس کوو چې دا انسولین او دا هیموګلوبین دا چې کوم نه څنګه امینو اسید دی صحیح دا څه سيزونه دي. نو راځي چې اول ځان پوي کو به انسولین باندې چې دا انسولین موږ څه شي دی. نو انسولین خو تاسو ته دوره پته ولګی چې دا موږ سره امینو اسید دی او کوم امینو اسید دی د لاسونه سیوا امینو اسید خپل کې یوځای شوی دی موږ چې کوم نه انسولین جوړ کړی دی. ها دا چې کوم نه موږ سره پروټینیشیس هارمون سیکریټډ بای بیٹا سیل اف پنکریاس دا چې کوم نه موږ سره کم هارمون دی دا چې کوم نه موږ سره پروټینیشیس هارمون دی چې کم ځای سیکریټ کیږي د بیٹا سیل نه سیکریټ کیږي د چا د بیٹا سیل نه د پنکریاس نه. نو ساده مطلب دا دی چې دا انسولین چې کوم نه موږ د کم ځای نه دغه کیږي سیکریټ کیږي دا موږ د پنکریاس د بیٹا سیل نه چې کوم نه سیکریټ کیږي. دا انسولین موږ څه شي دی دا چې کوم نه موږ سره پروټینیشیس چې کوم نه هارمون دی او د سره جوړ دی هغه خو تاسو ته ما وایي چې د لاسونه سیوا امینو اسید راوځي شوی دی او هغه نه چې کوم نه جوړ دی. ها اوس ته دی دغه د انسولین چې کوم نه کار سره د انسولین کار دا لګنا چې دا کنورټ ګلوکوز ټو ګلایکوجن دا موږ څه کوي دا انسولین دا چې کوم نه موږ څه ګلوکوز کنورټ کوي چاته ګلایکوجن دا which store چې هغه بیا کوم دا کې سٹوري دا کوم ګلوکوز چې د ګلایکوجن دا چې کوم نه کنورټ کې ان لیور په لیور کې ان مسل او په مسل کې. ګورا نو ساده مطلب دا شو کنه د انسولین چې دا موږ چې کوم نه شوګر لیول چې کوم نه برقرار ساتي. اولې د شوګر لیول چې کوم نه برقرار ساتي ځکه چې دا ګلوکوز چې کوم نه ګلایکوجن دا کنورټ کوي. نو اولې چې کوم د ګلایکوجن دا کنورټ کوي چې کله موږ ګلوکوز چې کوم نه برابر شي چې کله ګلوکوز زیاتېږي نه انسولین څه چالو کې دا چې کوم نه دا ګلوکوز ګلایکوجن دا کنورټ کی او بیا په کم ځای کې سٹور کی دا چې کوم نه بیا په لیور کې او په مسل کې سٹور کی. نو چې کله بیا د ګلوکوز چې کوم نه ضرورت راشي د شوګر چې کوم نه ضرورت راشي نو بیا څه چالو شي دغه ګلایکوجن چې کوم نه دا مات چې دا بیا ګلوکوز ته واوړي دا کار بیا د چاله دا بیا د انسولین دی. نو دا چې کوم نه څه چل کوي ګلوکوز چې کوم نه ګلایکوجن ته اړای او چې کله بیا موږ څه د ګلوکوز ضرورت راشي نو دغه ګلایکوجن چې کوم نه په دوباره باندې بیا ګلوکوز دا راوړي هغه په وجه باندې زموږ په جسم کې چې کوم نه د ګلوکوز مطلب د شوګر چې کوم مقدار دی هغه چې کوم نه موږ سره برابري هغه چا د وجه نه هغه چې کوم نه د انسولین د وجه نه د څه مقدار چې کوم نه برابري د شوګر او تاسو ته ما وایي چې څنګه برابري. ښه اوس دا شوګر سوري دا انسولین چې کوم نه موږ سره کمپوز اپ ټو پولی پیپټاید چین دا خو ګور موږ دینه مخکې وې چې دا انسولین خو چې کوم نه موږ سره پولی پیپټاید چین دی مطلب دا چې لڅونه خو پکې سیوا امینو اسید دی. خو دا اوس په نور پس باندې مشتمل دی نه دا موږ سره مشتمل دی په ټو پولی پیپټاید چین باندې دی کې چې کوم نه یو پولی پیپټاید چین نه دی مطلب دا چې دی کې داسې یو چین نه دی چې هغه کې چې کوم نه موږ سره د لاسونه سیوا امینو اسید هغه یو چین دی او دا چین چې کوم نه څنګه دا چې کوم نه سټیټ چین
स्टेट मतलब دا چې کوم دنو نیغي نو سوره چین دی پدې کې په انسولین کې مونږه په انسولین کې مونږه چې کوم دنو دوه پولی پیپټاید چین دی صحیح دا چې یو چین مونږه یو چین A دی او بل چې کوم دنو مونږه چین B دی دا چین A چې کوم دنو دا په څومره امینو اسید باندې مشتمل دی مطلب دا دی چې په دې کې چې کوم دنو مونږه څومره امینو اسید دی په دې کې مونږه چې کوم دنو 21 امینو اسید دی په کم یو چین کې په چین 1 کې دا شان چې کوم دنو بل مونږه B نمبر چین دی چې هغه په څومره دغه باندې مشتمل امینو اسید باندې هغه چې کوم دنو مونږه په 30 امینو اسید دی په B چین کې نو A چین چې کوم دنو مونږه په 21 امینو اسید باندې کوم دنو مشتمل دی او B چې کوم چین دی مونږه په 30 امینو اسید باندې چې کوم دنو مشتمل دی او دغه A چین او B چین دا مونږ په کوم ځای کې ملاويږي دا په څه کې دی دا مونږه چې کوم دنو په انسولین کې مونږ وایو چې په انسولین کې چې کوم دنو مونږه دوه چین چې کوم دنو ملاويږي یو چین A او یو چین B او تاسو ما وایي چې په دې کې چې کوم دنو مونږه څومره امینو اسید دی او ګوره دې طرف ته خیال وکړئ کنه مونږ سو چې دا مونږه څنګه امینو اسید دی دا مونږه پولی پیپټاید دی نو تاسو ما وایي چې لسونه سیوای نه غته به مونږه پولی پیپټاید وایو لسونه سیوای امینو اسید به نو ګوره دا مونږه 21 امینو اسید دی او دا چې کوم دنو مونږه 30 امینو اسید دی نو ګوره د لسونه سیوای دی کنه ځکه ورته چې کوم دنو مونږه پولی پیپټاید وایو ها اوس پته وی چې مونږه دا دوه چین دي کنه دا چین A او چین B نو دا څنګه مونږه چې کوم دنو انسولین جوړای ځکه چې مونږه وایي چې انسولین مونږه په څه باندې مشتمل لګا چې کوم دنو مونږه په ټو پولی پیپټاید چین باندې مشتمل دی چې کې مونږه یو چین A راځي یو چین B راځي نو دا چین A او دا چین B دا مونږه چې کوم دنو څنګه انسولین جوړای په کومه طریقې سره جوړای نو ګره تاسو ته ما وې کنه چې دا مونږه دوه چین دي صحیح دا یو چې کوم دنو مونږه چین A دی پرس کدل ته برابر جوړ کو کنه دا مونږه انسولین دی په دوه چینو باندې کوم دنو مشتمل دی یو مونږه A نمبر چین دی او بل چې کوم دنو هغه مونږه B چین دی صحیح دا ها او په دې کې چې کوم دنو څومره امینو اسید دی په A چین کې چې کوم دنو 21 دی دا به مونږه امینو اسید چې کوم دی والو فرض کړه دا مونږه یو امینو اسید شو دا بل شو بس دا چې ان سو ان ورپسې ورځه سوره دی بګي 21 دی پکې او بل مونږه B چین دی B چین کې چې کوم دنو مونږه څومره امینو اسید نو باقي کې چې کوم دنو مونږه 10 امینو اسید دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا څنګه ورپسې ورځه درکمه پورې د 30 پورې نو 30 امینو اسید چې کوم نه مونږه په B چین کې دي او په A چین کې چې کوم نه مونږه 16 امینو اسید دي باقي چې کوم نه مونږه 21 امینو اسید دي ها نو ستدینه چې کوم نه انسولین څنګه جوړيږي وګوره تاسو ته ما وې دا چې کوم نه پرس کا اسه دا مونږه چې کوم نه امینو اسید دي نور د امینو اسید چې کوم نه سټرکچر څنګه هغه چې کوم نه مونږه پرون ډیټیل سره ویلو دا پکې مونږه امینو اسید چې کوم نه ظاهري امینو اسید او ګره د دې په میس کې چې کوم نه داسې باندونه دي دا کم باندونه دي ته مونږ څه وایو دې ته چې کوم نه مونږه پولی پیپټاید وایو ولې ورته پولی پیپټاید وایو ځکه چې دې مونږه چې کوم نه د لسونه سیوا باندونه جوړ کړي دي پولی پیپټاید باند ځکه ورته پولی پیپټاید باند وایو چې په دې کې چې کوم نه مونږه د لسونه سیوا چې کوم نه باندونه دي نو په دې وجه باندې ته مونږه پولی پیپټاید باند وایو ادا پکې چې کوم نه مونږه امینو اسید دی ښه اوس ته دینه بچ کوم نه مونږه انسولین څنګه جوړیږي نو ګوره مونږه چې کوم نه دوه قسمه داسې امینو اسید دي چې باقي کې مونږه چې کوم نه صرف سلفر ملاويږي او په نور څه کې سلفر نه ملاويږي هغه مونږه چې کوم نه کم دي میتونین دی او بل چې کوم نه هغه مونږه سیسټین دی یو چې کوم نه مونږه میتونین دی سو کو ته چې کوم نه میتاینین چې کوم نه هم وای او بل چې کوم نه مونږه سیسټین دی یو دا دی او بل دا دی دا دوه چې کوم نه دا مونږه داسې امینو اسید دی یو مونږه چې کوم نه میتونین دی بل چې کوم نه هغه مونږه سیسټین دی دا میتونین او سیسټین چې کوم نه دا مونږه داسې امینو اسید دی چې په دې کې چې کوم نه مونږه سلفر ملاويږي صحیح ده سلفر چې کوم نه مونږ صرف په دې دوه امینو اسید کې ملاويږي ها نو دا څه چلو شي کنه څنګه په دې کې هو ګور مونږ وې چې څومره امینو اسید دی په A چین کې 21 دی او په B چین کې سوره دی چې کوم نه 30 امینو اسید دی نو په دې کې به کوم نه مونږ دا میتونین او لاسیسټین امینو اسید به په همي کنه نو چې کله دا میتونین او سیسټین امینو اسید دا چې کله یو بل د مخامخ راشي کنه نو د دې سلفر په ذریعہ باندې کوم نه دای څه چلو کې دای چې کوم نه باند جوړ کې لکه پرس کا وره دا چې کوم نه مونږه میتونین شو او دا مونږه سیسټین شو دې کې دا څه چلو شي کنه چې دا سي یو سلفر ته دي شي یو سلفر ته دي شي او بل سلفر چې کوم نه د دې دا څه باند جوړ کې یا دې طرف ته چې کوم نه ګوره دا چې کوم نه مونږه میتونین شو او دا چې کوم نه مونږه سیسټین شو نه دا څه باند جوړ کې د سلفر په ذریعہ باندې
یو سلفر چې کوم دی هغه مونږ د میتونین شو او بل سلفر چې کوم دی هغه مونږ د سیسټین شو. نو ګوره مونږ داسې بانډ جوړ کړو چې کله دا میتونین او سیسټین پکې او دا یو بل د مخامخ راشي چونکې تاسو ته ما وایي چې صرف په دې دوه کې مونږ د سلفر ملاویږي او دې سلفر په ذریعه باندې چې کوم دی دی بانډ جوړ کړي نو دې نه بیا څه جوړېږي دې نه چې کوم دی بیا انسولین جوړېږي. انسولین کې چې کوم دی نو مونږ څومره چین دي په دې کې چې کوم دی مونږ دوه چین دي او کم چینونه دي مونږ پولی پیپټاید مطلب دا چې لسونه پکې سوا امینو اسید خپل کې کمباین شوی دي. یو پکې چین او چې پای کې 21 امینو اسید او بل پکې بی چین او چې پای کې مونږ چې کوم دی 30 امینو اسید او دا شانو کو دا چې کوم دی مونږ ته د سټیټ چین دی او بیا تاسو ته ما وی چې دا چې کوم دی نو څنګه یو بل سره کمباین کېږي د څه ذریعہ باندې د میتونین او سیسټین ځکه چې په دې کې چې کوم دی اصل پر صرف په میتونین او په سیسټین کې چې کوم دی نو ملاويږي نو په دې وجه باندې د سلفر په ذریعہ باندې کوم دی د بانډ جوړ کې هغه ته بیا مونږ انسولین وایو نو دا چې کوم دی مونږ انسولین شو. صحیح ده ها. نو دا خو شو انسولین. بل چې کوم دی هغه مونږ د هیموګلوبین تاسو ته ما وی چې هیموګلوبین څه شی دی مونږ دا چې کوم دی نو مونږ امینو اسید دی او کم امینو اسید دی پولی پیپټاید دی مطلب دا چې لسونه سوا امینو اسید چې کوم دی نو خپل کې کمباین شوی دی او مونږ چې کوم دی څه جوړ کړی مونږ هیموګلوبین جوړ کړی. نو راځي چې د هیموګلوبین باندې ځان پوه کړو چې دا چې کوم دی نو مونږ څنګه یو پولی پیپټاید امینو اسید دی. ها اوس ګوره کته دی نون ته وګورئ کنه نو د هیم مطلب دی آیرن کنټینینګ مطلب دا چې دا مونږ داسې ګروپ ته چې په دې کې مونږ څه ملاويږي په دې کې مونږ آیرن ملاويږي او د ګلوبین مطلب دی کنه ګلوبولر پروټین. ها نو د هیم مطلب څه شو دا چې کوم دی مونږ داسې ګروپ دی دا مونږ آیرن کنټین کوي تو د ساده تاسو ویل چې د هیم مطلب مونږ سره آیرن کنټینینګ او د ګلوبین مونږ سره څه مطلب دی دا ګلوبین ورته مونږ ولې وایو د ګلوبین مطلب دا دی چې ګلوبولر پروټین. ها نو په هیموګلوبین کې مونږ سره څه نو غواړو تاسو ته ما وي په دې کې مونږ څه په دې کې چې کوم دی مونږ ګلوبولر پروټین او دا ګلوبولر پروټین دې ته دا ګلوبولر ولې وایي نو ځکه چې دا د ګلوب په شان مطلب دا داسې راوند شکل کې نو په دې وجه باندې چې کوم دی د پروټین دا ګلوبولر پروټین وایي. دا یو قسم د پروټین دی چې مونږ ورته ګلوبولر پروټین وایو دا مونږ په څه کې دا چې کوم دی مونږ په هیموګلوبین کې ملاويږي. ها اوس چې کوم دی مونږ د هیموګلوبین کوم ځای کې ملاويږي نو پاوند ان ریډ بلډ سیل د آر مطلب ریډ د بی مطلب بلډ او د سی مطلب سیل او اس مطلب لکه سیوا سیلز کنه نو دا مونږ په کم سیل کې ملاويږي دا چې کوم دی مونږ په ریډ بلډ سیل کې ملاويږي څه چې مونږ پښتو کې ساده چې کوم دی سره وینه وایو نو دا مونږ په سری وینه کې په ریډ بلډ سیل کې چې کوم دی ملاويږي څه شي دا هیموګلوبین. ها اوس دا هیموګلوبین ای د سره پاره ته د چې کوم دی څه کاری which is responsible for the transport of oxygen in blood دې څه چل کوي د چې کوم دی اکسیجن وړي د چې کوم دی د اکسیجن ټرانسپورټیشن کوي پس کې په بلډ کې د چې کوم دی په وینه کې څه چل کوي د په وینه کې چې کوم دی اکسیجن وړي. که پرس کا تاسو زیو مثال درکوم کنه زمونږ سره چې کوم دی وینه جوړای صحیح دا اکسیجنیټډ بلډ جوړای نو دا وینه خو چې کوم دی مختلفو حصو ته راسي خو په دې وینه کې چې کوم اکسیجن دی دا وړل د چا کار دی دا چې کوم دی د هیموګلوبین کار دی دا چې کوم دی کاربن ډای اکساید هم وړي خو هغه چې کوم دی هغه ډېر په کم مقدار باندې وړي دا چې کوم دی صرف اکسیجن وړي. نو هیموګلوبین چې کوم دی دا موږ تقریبا 97% اکسیجن چې کوم دی دا د موږ سره وړي. صحیح ده. ها دا مونږه چې کوم دی د هیموګلوبین کار شو دا چې کوم دی مونږه 97% اکسیجن چې کوم دی دا وړي پس کې په بلډ کې. ښه اوس کمپوز دا چې کوم دی په څه باندې مشتمل دی 4 پولی پیپټاید چین. پولی پیپټاید خو به خامخا ځکه چې هغه خو مونږ هلته بر سر کې ویلي دي چې دا هیموګلوبین چې کوم دی دا موږ کوم امینو اسید دی دا چې کوم دی موږ پولی پیپټاید دی خو اوس چې کوم دی 4 پولی پیپټاید چین دی. وګوره په انسولین کې چې کوم دی موږ څومره پولی پیپټاید موږ چې کوم دی 2 پولی پیپټاید چین او دلته کې چې کوم دی موږ څومره چین دي دلته کې چې کوم دی موږ 4 پولی پیپټاید چین دي چې هغه کې چې کوم دوه دي کنه پر سلورو کې چې کوم دوه چین دي هغه ته موږ څه وایو هغه ته چې کوم دی موږ الفا هیلکس وایو او دوه چې پکې کوم نور دي هغه ته چې کوم دی موږ بیٹا پلیټډ شیټ ورته وایو. صحیح ده. دا موږ چې کوم دی پس کې ملاويږي دا چې کوم دی نو موږ په هیموګلوبین کې ملاويږي. اوس پته وی چې په دې کې موږ چې کوم دی نو څومره امینو اسید چې کوم دی ملاويږي هلته خو موږ وایو چې په دې کې موږ دوه چین دي چې په یو چین کې موږ چې کوم دی 21 امینو اسید ملاويږي او په بل کې چې کوم دی موږ 30 امینو اسید ملاويږي. نو دلته چې کوم دی الفا هیلکس دی نو په دې کې چې کوم دی نو موږ په یو الفا هیلکس کې چې کوم دی نو څومره ملاويږي الفا هیلکس چې کوم دی موږ یو چین دی په دې کې چې کوم دی نو موږ څومره امینو اسید ملاويږي موږ په دې کې چې کوم دی نو 141 امینو اسید چې کوم دی نو موږ په یو الفا هیلکس کې ملاويږي. خو چونګې موږ خو دلته وایو چې دلته موږ چې کوم دی نو 2 الفا هیلکس دي نو دلته بوله چې کوم دی ته په 2 کې ضرب ورکړي دا د شو موږ 282 امینو اسید چې کوم دی موږ سره په 2 الفا هیلکس کې ملاويږي او په یو الفا هیلکس کې چې کوم دی نو موږ 141 امینو اسید چې کوم دی نو ملاويږي. ښه دا خو الفا هیلکس
اوس په بیټا پلیټډ شیټ کې چې کوم دی نو مونږ ته څومره امینو اسید ملاویږي نو په یو بیټا پلیټډ شیټ کې چې کوم دی نو مونږ ته 146 امینو اسید مطلب دا دی 146 بیټا پلیټډ شیټ په یو بیټا پلیټډ شیټ کې چې کوم دی نو مونږ ته 146 امینو اسید ملاویږي نو چونکې دا چې کوم دی مونږ سره 2 دي نو دله به مونږ په 2 کې ضرب ورکو نو دینه به چې کوم دی مونږ سره چې دینه مونږ سره راځي 292 مطلب دا دی 292 امینو اسید چې کوم دی دا مونږ په څه کې موجود دي دا مونږ سره بیټا پلیټډ شیټ کې چې کوم دی موجود دي او دا شان الفا هیلکس خو تاسو ته ما وې په یو الفا هیلکس کې چې کوم دی مونږ سره 141 امینو اسید دي نو چې مونږ سره چې کوم دی دلته 2 الفا هیلکس دي نو چې 2 الفا هیلکس دي نو مونږ ولا په 2 کې چې کوم دی نو ضرب ورکړ نو مونږ ټوټل څومره امینو اسید رال په الفا هیلکس کې 282 ها اوس چې کله مونږ دا الفا هیلکس او بیټا پلیټډ شیټ دغه چې څومره امینو اسید دي نو دا چې کله مونږ راجمع کو مطلب دا 282 او 292 نو دینه چې کوم ده تقریبا 514 راځي مطلب دا چې 514 امینو اسید چې کوم نه موږ په څه کې موجود دي دا چې کوم نه موږ په هیموګلوبین کې موجود دي خو صرف چې کوم نه مخ کې ډیوایډ شوی دي تاسو ته ما وې په سلور پولی پیپټاید چین دی پکې موږ ځا نو پای کې دوه چې کوم نه موږ ځا الفا هیلکس دي او دوه پکې چې کوم نه موږ ځا بیټا پلیټډ شیټ دي نو په دې کې چې دا څومره امینو اسید دي چې کله دا موږ راجمع کړو نو دینه چې کوم نه ټوټل څومره امینو اسید جوړيږي 514 امینو اسید جوړيږي نو دا خو یې موږ ځا هیموګلوبین کې امینو اسید چې دې کې چې کوم نه موږ ځا څومره امینو اسید دي او کم امینو اسید دي اوس راتاویږو سیکل سیل انیمیا اوس د سیکل سیل انیمیا چې کوم څه مطلب دی مطلب دا رګنا دا مونږ څه چې کوم امینو اسید دی په هیموګلوبین کې نو چې کله دا امینو اسید چې کوم دی مونږ څه ګډ وډ شي کله چې دا مونږ څه بې ترتیب شي هغه د وجه نه چې کوم دی مونږ څه یو بیماری پیدا کیږي چې هغه د مونږ څه وایو هغه بیماری ته چې کوم دی مونږ سیکل سیل انیمیا وایو ساده چې ورته خلک صرف انیمیا وایي صحیح دا انیمیا چې کوم دی دا مونږ د سره وجه نه پیدا کیږي دا مونږ د دې وجه نه پیدا کیږي چې په هیموګلوبین کې چې مونږ څه کوم امینو اسید دی چې دا سیکوینس چې کوم دی نو مونږ څه عدل بدل شي دا چې کوم دی مونږ څه بې ترتیب شي هغې د وجې نه چې کوم دی مونږ څه دا بیماري پیدا کېږي لکه ګوره څنګه سیکوینس بدل شي تاسو ته زه یو مثال درکړم که نه ګوره فرض که په قطار کې چې کوم دی نو کسان ناست دي دوه قطار دي تا ښه په یو قطار کې چې کوم دی داسې کسان ناست دي او بل قطار کې چې کوم دی ترتیب سره کسان ناست دي صحیح ده دا چې کوم دی هغوی په سیکوینس کې چې کوم دی تا کینولي دي نو چې کله ته دا سیکوینس بدل کې یو قطار نه چې کوم دی نو یو کس پاسې هغه چې کوم دی نو بل قطار ته بوځي او د بل قطار هغه کس راولي هغه دی یو قطار ته راولي نو دا سیکوینس چې کوم دی تاسو کو دا چې کوم دی تا چینج کړ چې کله دا امینو اسید چې کوم خاصه دی دا 514 چې کله ته دې سیکوینس چې کوم دی نو چینج شي دغه د وجه نه موږ څه بیماری پیدا کیږي چې هغه ته موږ کومه بیماری وایو هغه ته موږ سیکل سیل انیمیا وایو ها دا سیکل سیل انیمیا دې ته دا سیکل مونږ اولې وایو نو ګوره دا سیکل ورته څه وایو که نه چې په دې کې مونږ چې کوم دا ریډ بلډ سیل دی بیکم سیکل شیپ دا چې کوم دی نو مونږ سیکل غونډې شیپ چې کوم دی نو اختیار کړي اول خو چې کوم دی ته دا سیکل وپېژنئ چې سیکل څه ته وایي سیکل مطلب دی لور څنګه نه داسې را کونټې غونډې نو د سیکل مطلب سره لور نو ګوره د ریډ بلډ سیل مونږ چې کوم ساده چې ورته تاسو په پښتو کې چې کوم دی نو سره وینه وایي د دې شکل مونږ څنګه د دې شکل چې کوم دی نو مونږ داسې ګولي هغه ټاپي به مو لیدلي که نه کومه چې پینټه ټیکۍ مخکې بچې د اتانې به 4 او 5 بچې کوم دی میلاوېدې داسې بالکل ګول غونډې بچې وه او داسې مورګې غونډې به لګېدلې ګول به ولکه نو د ریډ بلډ سیل چې کوم دی نو مونږ شکل څنګه دی هغه مونږ چې کوم دی دغه شان ګول دی ښه نو چې کله دا شکل چې کوم دی نو مونږ دا داسې د لور په شان کې شي داسې ګونټې غونډې شي نو چې کله د ریډ بلډ سیل دا شکل چې کوم دی خراب شي دا چې کوم دی کله داسې شي نو هغې نه چې کوم دی بیا کومه بیماري لګي هغې نه چې کوم دی بیا انیمیا لګي چې پوره نوم یې دا دی سیکل سیل انیمیا ورته چې کوم دی نو مونږ وایو نو چې کله دا داسې شي نو بیا څه چل کېږي اینډ کین ناٹ پرفارم دیئر فنکشن پراپرلی ته دې چې کوم پراپر فنکشن دی ته د ریډ بلډ سیل نه هغه چې کوم دی نو بیا نه ادا کېږي اوس دا د څه د وجې چې کوم دی داسې کېږي د ریډ بلډ سیل دا شکل چې کوم دی نو اولې خرابېږي دی نه اولې د سیکل دا شکل چې کوم دی نو جوړېږي نو اټ آکر ډیو ټو دی دا د څه په وجه کېږي سبسټیټیوشن اف 1 امینو اسید اینډ بیټا چین اینډ پوزیشن نمبر 6 دې کې داسې چلو شي که نه چې سبسټیټیوشن په دې کې د امینو اسید چې کوم دی مونږ څه بدل شي صرف یو امینو اسید چې کوم دی نو هغه مونږ څه بدل شي د هغې سیکوینس چې کوم دی نو مونږ څه بدل شي هغه چې کوم دی د سیکوینس نه وځي ان بیټا چین په بیټا چین کې ایټ پوزیشن نمبر 6 په پوزیشن نمبر 6 کې د شپږم نمبر امینو اسید ته چې کوم دی مونږ څه وایو نمبر 6 شپږم نمبر امینو اسید ته چې کوم دی مونږ وایو ګلومیټک اسید
دا شپږم نمبر چې کوم امینو اسید دی مونږ سره په بیټا چین کې په شپږم نمبر پوزیشن باندې کوم مونږ سره پروت دی په بیټا چین کې هغه ته چې کوم دی مونږ سره وایو هغه امینو اسید نوم سره هغه چې کوم دی مونږ سره ګلومیټک اسید دی ګلومیټک اسید چې کوم دی مونږ سره دی امینو اسید نوم دی نو چې کله دا شپږم نمبر چې کوم مونږ سره ګلومیټک اسید شپږم نمبر چې مونږ سره کوم امینو اسید دی چې کله د دې سیکوینس چې کوم دی نو بدل شي دا چې کوم دی خپل سیکوینس نه اوسي او د دې په ځای چې کوم دی مونږ سره د دې په ځای مونږ چې کوم دی نو ویلین ناشي ویلین چې کوم دی دا مونږ سره یو امینو اسید دی نو ګوره ساده مطلب دا رہے کنه چې سیکل سیل انیمیا کې چې کوم دی مونږ څنګه چل کېږي مطلب دا چې دا انیمیا چې کوم دی څنګه لګي په دې کې چې مونږ د ریډ بلډ سیل چې کوم خپل دا ګول شکل دی دا چې کوم دی نو بدل شي دا چې کوم دی د لور دا شکل اختیار کړي د لور څنګه نه دا چې راکونټه غونډ شي چې راکونټه شي دغه په وجه باندې چې کوم دی دا خپل چې کوم پراپر فنکشن نه هغه چې کوم دی نشي کولای اوس دا چې کوم دی نو اولې دا چې چل کېږي دا چې کوم دی صرف د یو امینو اسید په وجه باندې چې کوم دی کېږي او هغه امینو اسید کم یو دی بیٹا چین کې په سویم نمبر پوزیشن باندې په شپږم نمبر پوزیشن باندې فرض کړه تاسو چې کوم دی ما دا بیٹا چین جوړ کړو نو 1 2 3 4 5 6 دا شپږم نمبر چې کوم دی دا موږ څه شه دی دا چې کوم دی موږ څه امینو اسید دی کوم یو امینو اسید دی ګلومیټک اسید دی ګلومیټک اسید چې کوم دی دا موږ څه امینو اسید دی نو چې کله ته دی نه چې کوم دی دا امینو اسید چې کوم دی اوزي ته دی ځای نه ته دی چین نه چې کوم دی اوزي ته دی چین چې کوم دی دا سیکوینس بدل شي ته دی په دا چې کوم دی موږ دا ویلین چې کوم امینو اسید دی دا چې کوم دی نو راشي نو هغه سیکوینس چې کوم دی بدل شو څنګه چې تاسو ما وختي مثال درکړه د کتارونو چې یو کتار نه کستا پاس وغه چې کوم دی بل کتار کې کېنو د بل هغه را پاس وغه دی کې کېنو ته چې کوم دی ته دی کتار چې کوم دی سیکوینس چې کوم دی هغه تا بدل ک چې کوم دی سیکوینس بدل شي د دې په وجه باندې چالو شي د دې په وجه باندې کوم دی موږ سره بیا انیمیا لګي وګوره چې کله په شپږم نمبر پوزیشن باندې موږ سره ګلومیټک اسید نو ارسه چې کوم دی نارملی چې کم کار کوي نه هغه چې کوم دی نو نارمل کېږي خو چې کله دا شپږم نمبر پوزیشن باندې مونږ څه کوم امینو اسید دا کوم ګلومیټک اسید دی چې کله د دې سیکوینس چینج شي د دې په ځای چې کوم دی مونږ څه ویلین راشي سیکوینس چې کوم دی نو بدل شو نو د دې ډیفیشنسي په وجه باندې کوم دی نو مونږ څه بیا دا بیماری پیدا کېږي ښه نو دا خو د شو مونږ سه هیموګلوبین او سیکل سیل انیمیا تاسو ته ما وی چې سیکل سیل انیمیا چې کوم دی نو اولي لګي بیا ورته هم دا ځکه لګي چې مونږ چې کوم دا امینو اسید په هیموګلوبین کې صحیح ده چې کله د دې سیکوینس چې کوم دی نو هغه بدل شي د دې ډیفیشنسي په وجه باندې مونږ چې کوم دی نو سیکل سیل انیمیا بیماری چې کوم دی دا لګي ها اوس څنګه د پروتین خبرې شروع دي صحیح دا خو مونږ څه هم چې کوم دی نو پروتین تاسو ته ما وی هیموګلوبین چې کوم دی دا موږ کم یو پروتین دی دا چې کوم دی نو موږ څه ګلوبولر پروتین دی او بیا مې دا وی چې اولې ګلوبولر پروتین ورته وایو چې دا موږ دا موږ چې کوم دی په ګول شکل کې دا موږ په ګلوب شکل کې د ګول شکل یا چې کوم دی راوند شیپ ورته هم میل شي نو ځکه ورته چې کوم دی موږ ګلوبولر پروتین وایو دا خبره څنګه ټول د پروتینو شروع دي او د امینو اسید شروع دي نو تاسو ته هم دینه مخکې ویل چې پروتین موږ د سره جوړیږي هغه موږ د امینو اسید نه جوړیږي ها اوس راته وایي چې د پروتین چې کوم دی نو شیپ د دې شکل طرف ته راته وایي نو ګوره ټایپس اف پروتین آن دی بیسس اف شیپ د څه په بیسس باندې د څه په بنیاد باندې د شکل په بنیاد باندې چې کوم دی نو مونږه پروتین قسمونه وایو نو د شکل په بنیاد باندې چې کوم دی نو پروتین مونږه 100 قسمه دی پروتین چې کوم دی نو مونږه 2 قسمه دي چې یو ته چې کوم دی نو مونږه فایبرس پروتین وایو او بل ته چې کوم دی نو مونږه کولیجن پروتین وایو اوس فایبرس پروتین چې کوم دی مونږه کوم پروتین ته وایو او کولیجن پروتین چې کوم دی مونږه کوم پروتین ته وایو نو په دې دی پوهیو راځي چې اول ځان پوه کو فایبرس پروتین fibrous protein one or more polypeptide chain in state form په دې کې چې کوم نه موږ څومره پولیپپټاید چین یوي یا چې کوم نه یو نه سیوا پولیپپټاید چین او په کم پام کې په سټیټ پام کې مطلب دا چې داسې پنیږي وګوره دلته تاسو ته ما چې کوم نه جوړ کړی دی داسې نیخ پامي نو سټیټ پام کې نو فایبرس پروتین چې کوم نه په دې کې موږ یا چې کوم نه ون پولیپپټاید یا چې کوم نه یو نه سیوا صحیح ده او چین چې کوم نه څنګه هغه چې کوم نه سټیټ چین صحیح ده ها بل چې کوم دی دا فایبرس پروتین نه دا موږ سره انسالوبل ان واټر دا چې کوم دی موږ سره په واټر مالیکول کې چې کوم دی نو حل کېږي نه مطلب دا دی فایبرس پروتین موږ داسې پروتین دی چې دا موږ سره په اوبو کې نه حل کېږي ښه بیا د فایبرس پروتین چې کوم دی نو موږ ځان له قسمونه دي 16 قسمونه دي 2 قسمونه دي چې یو ته موږ کیراټین پروتین وایو او بل ته چې کوم دی نو موږ کولیجن پروتین وایو نو کیراټین پروتین چې کوم دی موږ سره کم پروتین دی او کولیجن پروتین چې موږ سره چې کوم دی نو کم پروتین دی نو ګوره زمونږ چې کوم مختري کوم نوکان دي دا شان دا د غوانو چې کوم کپای دي کوم خکر دي نو په دې کې مونږ کم پروتین ملاويږي دا مونږ د سنه جوړ دي دا چې کوم مونږ د کیراټین پروتین نه جوړ دي لکه ګوره هیر ویښته په ویښتو کې مونږ چې کوم نه کم پروتین ملاويږي مطلب دا چې دا ویښته چې کوم نه مونږ د کم پروتین نه جوړ دي دا چې کوم نه مونږ د کیراټین پروتین نه جوړ دي دا شان چې کوم نه نیل شو نیل مطلب نوکان په نوکانو کې چې کوم نه مونږ کم پروتین ملاويږي په نوکانو کې چې کوم نه مونږ کیراټین پروتین ملاويږي دا شان چې کوم نه هو از
هویز مطلب کپای دا د غوانو کومه کپای نه نو په دې کپای کې چې کوم نه مونږ کم پروتین ملاويږي په دې کې چې کوم نه مونږ کیراټین پروتین ملاويږي دا شان چې کوم نه خکر څه د مونږ هانز وایو پښتو کې وایي چې کوم نه خکر وایي نو مطلب دا دی چې دا هیر وخته نز نوکان هویز کپای او هرن خکر دا چې کوم نه د مونږ د کوم پروتین نه جوړ دی دا چې کوم نه مونږ د کیراټین پروتین نه چې کوم نه جوړ دی ها دا خو شو مونږ څه کیراټین پروتین اوس کولیجن پروتین نو کولیجن پروتین نه چې کوم نه مونږ څه جوړ دی کولیجن پروتین چې کوم نه د مونږ په څه کې کولیجن پروتین چې کوم نه د مونږ په ټندن کې ټندن مطلب سره ګوره زمونږ دا کوم مسل دا چې د اډوکو سره لګېدلې دي مضبوط دا چا د وجې دا چې کوم نه د ټندن د وجې دي دا شان چې کوم نه لیګمنټ شو د لیګمنټس په ذریعہ باندې کوم نه هم اډوکي چې کوم نه یو بل سره یو ځکه خو صرف دوه اډوکي چې کوم نه د لیګمنټ په ذریعہ باندې کوم نه یو بل سره چې کوم نه مضبوط یو ځای نو دا ټندن او دا لیګمنټ دا چې کوم نه موږ د کوم پروتین نه جوړ دی دا چې کوم نه موږ د کولیجن پروتین نه جوړ دی دا شان آیز سترګې دا شان سکن سرمنم پکې راځي دا شان بونز اډوکیم پکې راځي وغیرہ ایټسټرا نو دا چې کوم نه د موږ د سره جوړې دا ټندن لیګمنټ آی سکن او بون په دې کې چې کوم نه موږ کم پروتین ملاويږي دا موږ چې کوم نه کم پروتین نه جوړ دی دا چې کوم نه موږ کولیجن پروتین نه جوړ دی او دا بل کیراټین پروتین چې کوم نه موږ د کم ځای کې ملاويږي دا چې کوم نه موږ په وختو کې ملاويږي په نوکانو کې ملاويږي دا شان د غوان چې کوم کپای دی په دې کې ملاويږي په خکرو کې چې کوم نه ملاويږي وغیرہ په دې کې چې موږ کم پروتین ملاويږي نه کم پروتین نه کیراټین پروتین دی او کیراټین پروتین او کولیجن پروتین دا چې کوم نه موږ کم پروتین دی دا چې کوم نه موږ فایبرس پروتین دی فایبرس پروتین چې کوم نه موږ د پروتینو یو قسم دی چې دا چې کوم نه موږ د سبب بیسس باندې چې کوم نه جدا کړی دا چې کوم نه موږ د شکل په بیس باندې جدا کړی دی ښه بل چې دویم نمبر کوم قسم دی هغه د موږ ګلوبولر پروتین سوري دا څه غلط شوی ما کولیجن پروتین نه کړی دویم نمبر کې موږ د کم یو دغه چې کوم نه موږ دی ګلوبولر دویم نمبر چې موږ څه کم قسم دی پروتین د سبب بیسس باندې د سبب بنیاد باندې د شکل په بنیاد باندې بس معذرت غواړم مخکې چې کوم نه غلط شوی مدد د ما کولیجن پروتین لیکلو حالانکه کولیجن پروتین چې کوم نه د موږ په فایبرس پروتین کې راځي صحیح ده نو پروتین چې موږ د شکل په بنیاد باندې چې کوم نه تقسیم کړی دی دوه قسمونه مول جوړ کړی دي یا موږ فایبرس پروتین دی او بل چې کوم نه د موږ ګلوبولر پروتین دی او ګلوبولر پروتین ګوره د لکه تاسو ته ما چې کوم نه بره هم وي په هیموګلوبین کې چې ګلوبولر پروتین چې کوم نه د موږ څنګه پروتین دی د موږ د پروتین د موږ د ګلوبولر ورته ولې وایو دا ګلوبولر ورته ځکه وایو کنه چې دا موږ سره د ګلوب په شکل کې دا چې تاو شوی راوند شیپ دا چې کوم نه موږ سره په ګول شکل کې نو په دې وجه باندې کوم نه دی دا موږ ګلوبولر پروتین وایو صحیح ده ها دا کوم ګلوبولر پروتین چې موږ سره کوم دي کنه موږ سالبل ان واټر دا چې کوم نه موږ سره اوبو کې حل کېږي کوم چې فایبرس پروتین او هغه چې کوم نه موږ سره په اوبو کې نه حل کېدل په واټر مالیکول کې چې کوم نه حل کېدل او اوس چې کوم موږ سره ګلوبولر پروتین دی دا موږ چې کوم نه په اوبو کې حل کېږي پرفارم ډیفرنٹ فنکشن دا چې کوم نه موږ سره مختلف قسمه کارونه کوي څوک دا ګلوبولر پروتین او دا چې کوم نه موږ سره کم پروتین دا ګلوبولر پروتین لکه مثلا ګورا هیموګلوبین شو دا هیموګلوبین چې کوم एग्जांपल لم بده معلومات تاسو ډیټیل سره پوه کړئ چې دا هیموګلوبین چې کوم نه موږ څه شی دی صحیح ده نو په ګلوبل پروتین کې چې کوم نه موږ څه هیموګلوبین راځي دا شان بل چې کوم نه هغه موږ دی ایک البومین چې کوم نه موږ په څه کې ملاويږي نه دا اگای چې کوم سپینی اگای کې چې کوم نه زړه ملاويږي مونږ دا او سپین ملاويږي دا چې کوم سپین سیز دی اگای کې کنه نو دا چې کوم نه موږ د سره جوړل دی چې کوم نه موږ څه ایک البومین پروتین دی او تاسو ته ما وی چې ایک البومین پروتین چې کوم نه موږ کم پروتین دی دا چې کوم نه موږ ګلوبولر پروتین دی دا شان چې کوم نه مایوګلوبین شي دا شان انزایم وغیرہ نو می ساتم دانن چې موږ کم پوینټس وي د چا پوینټ مو وي د پروتین په دې باندې چې کوم نه پوښي وي سب پوینټ چې کوم نه پروتین او موږ پرون چې کوم نه ویلو او سمو چې کوم نه وي نو می ساتم چې دا بکلیری ک بیا هم چرته چې کوم نه کلیر نه چرته پوینټ کلیر نه نو په کمنټ سیکشن کې ویل شي بل ویډیو راتلو پورې موږ اجازه راکړئ و ما غلین البلا جزاکم الله خیر واحسن الجزاء